अस्सलाम वालेकुम, څنګه مینه والو خیر تاسو خیرونه دي. आज मैं आप लोगों के साथ राम मूंगफली یعنی د کچا مونږپلو د پخولو ریسیپي به سره شیر کوم چې کله دا کچۍ د خوړو نه او ډیر زیات پاسته هم او زیات تر مریم خرابوي چې خلک دا د کچو خوري. نو دا به موږ په کور کې ورته او بالکل د بازار په شان کرسپي وي. نو دلته زما سره 800 ګرام کچا مونږپلی او تبخی مو ته ګرم کو. اوس په پیدا ټول مونږپلی ورواچوم او دا به د سی پنری ور باندې اته منټو د پاره سره کم مطلب راته به کما که تاسو غواړئ نو په دې باندې لږ شان مالګه مچولی شئ خو زما دا بغیر مالګې نه خوښ دي او زه به حلوا شلوا کې وماچوم نو بغیر مالګې نه به روسټ کم او بیا به ډبې کې کېدم. ځینې خلک دې کې تیل وماچوي خو تیلو کې چې کله دا تاسو فرای کوئ او ډبې کې بند کوئ کېدی هغې کې بیا د استسقا شان خوند دی نو تیل پکې بالکل ماچوئ او یا چې تاسو د ایښودو دپاره نه مطلب چې فرای کوئ په غوړو کې او بیا یې خورئ نو هغه ټیم کې پکې څخه خوند نه خو چې کله دا تاسو کېدی د ډېر ټایم لپاره نو بیا دې کې ساجبه غوندې سمیل راشي. ما یو ځل تیلو کې معمولي شان فرای کړي وو یخ مې کړه بیا مې ډبې کې واچول چې داسې 2 هفتې بعد مې راواخیسته نو هغې کې سم سوړ خوند او څخه بینتې ختو نو بس بیا مې وغورځول او چې ډرای دا تاسو روسټ کړئ نو دې کې بالکل سمیل نه نو په نري اور مې دا داسې 8 منټه ورته کړل بس مې پسې ګیس بند کو او یخېدو ته به یې کېدو چې کله دا لږ یخ شي نو بیا به د دې نه پوستکي لرې کړو مطلب ټول نه لږ لږ پوستکي به ترې لرې کړو او باقي به سنبال کړو. هسې تاسو خپله خوښه ده که د پوستکو سره استنبالوئ یا پوستکو نه بغیر خو د دې پوستکو هم ډېرې زیاتې فایدې وي. دا مونږپلي د پوستکو سره خوړل پکار دي. نو دلته مې دا داسې لږ لږ په موټو کې ومروړل راومروړل مطلب پوستکي مې ترې لرې کړل بس به یې چاڼ کړم او بس ډبې کې به یې سنبال کړم. د سنبالولو نه مخکې به ترې یو 2 دانې وخورم تاسو ته به یې وښیم چې دا څومره د بازار په شان کرسپي شو. نو بالکل مارکیټ والا مونږپلو په شان کرسپي شو. اوس به یې ډبې کې واچو او سر به پې بند کړو. 6 میاشتو پورې به دا بالکل نه پستېږي. نو ډېره زیات اسانه شان ریسیپي وه. که مو خوښه شوي په دې خبره زموږ چینل هم لایک کړئ او هم یې سبسکرایب کړئ او خپلو خپلوانو سره هم شیر کړئ چې هغوی ترې هم خوندونه واخلي.